وی رعایت د دواړو جانبو کې. نو چې تاسو حیض کې یو موده روانه نو طهر کې بله روانه، نو د طهر اقله موده معلومه ده، اکثر یې نه ده معلومه، او د حیض دواړه معلومې دي. نو چې د طهر اقله موده راواخته نو د حیض اکثر راوالی چې رعایت د زوجین وشي. نو که 2 میاشتو نه پس دې ښځې دعوه وکړه چې زما عدت پوره دی، نو دعوې قابل استماع ده، خاوند رجوع نشي کولی، ښځه ترې جدا شو. او که د 2 میاشتو نه مخکې وکړه نو بیا دعوه قابل استماع نه ده که خاوند یې نه مني. نو تاسو صرف لحاظ د زوجې کړی دی، د زوج پار با چې دومره مهر یې پې ورکړی دی، نکاح یې تړلې ده، خرچه یې پې کړې ده، هغه هم غرق ښکلې خبره یې کړې ده. او د فقاهت تقاضا هم دا ده چې مدعي مدعلې د دواړو لحاظ پکې تاسو صرف د مدعیې ته وکتل او لحاظ منه که د بل سړي. ما تیش خو صرف د ښځې خبره شو، خاوند یې نه مني. مالکیان 13 ورځې وایي خاوند یې نه مني، شوافي 22 ورځې وایي خاوند یې نه مني، صاحبین یو کم 40 ورځې وایي خاوند یې نه مني. که خاوند یې مني خو ډېره ښه ده، که خاوند یې نه مني اعتبار 2 میاشتو لره دی. دا څوک وایي؟ امام ابو حنیفه. او دا د تفقه او د انصاف او د عدالت او د لحاظ د جانبینو سره مطابق قول دی. صحیح خبره یې کړې. دا خو اصل مسله شوه. راځئ چې راولاړ شو چې امام بخاري د چا مسلک اختیار کړی، ده د امام مالک صاحب قول اختیار کړی. دی وایي یو میاشت پس کې یو ښځې دعوه وکړه چې زما عدت پوره دی، نو دعوی قابل استماع ده، ځکه چې دی کوم جانب خوښ کړي د هغې تایید کې اقوال نقل کوي. نو د علي او د شورۍ حقونه یې نقل کړل. دا نور طبیعي مسائل دي، ښه ګرانه مسله ده. اقله موده د حیض څومره ده، اکثره څومره ده، او مسله ده دم طهر متخلل بین الدمین، دم دی که نه دی، دغه مسلې ته به شي. دلته ماله مسله راغله، یو سړی راغی دا جومات ته هغه وخت جدا وضع وه، زه کمره کې ناست، یو ښځه سړي طلاقه کړې ده، یو میاشت تېره شوه، بل خاوند سره نکاح کولی شي؟ ما ویې نه. اوس که مالکیان ورته وایي چې کوه ښځې خو تلواري چې یو سړی خوښ کړي ځان یا د خاوند د خله اغشتي په دې غرض چې زه بل مېړه وکړم، ما ورته ویې نه کېږي. وایي ښه هغه زنانه بار ولاړه ده، ته راشي چې ستا دا خبره په خپله واورې. زه ورسره لاړم په برخه صادر کې، ما یې څه به یې خورې؟ وایي دغه شان که یو ښځه د خاوند طلاقه کړي نو بل مېړه به کومې پورې کولی شي؟ ما یې څومره موده شوې ده؟ وایي 1 میاشت. ما یې 1 میاشت نشي. بله ورځ یو ښځه راغله، ما وایي چې څو پورې 3 میاشتې نه تېرې شوې، مسله دی خطرناک. د ښځې مقصد دی چې خاوند نه ځان وباسي زر، چې رجوع دروازه ختم شي. عدت پوره کېدو سره خو رجوع دروازه ختم شو، ښځه ازاده شو. زوړ مېړه خو چې کومې پورې عدت کي په طلاق رجوع کې نو خاوند ورته رجوع کولی شي. امام ابو حنیفه وایي تاسو صرف ښځې ته وکتل، سړي ته نه ګورئ. نو فیصله خو داسې پکار ده چې رعایت د جانبینو وي پکې، صرف د مدعي نه ده. دا ټول امامان امام ابو حنیفه ته په تفقه کې نه ده. نو چې دومره پیش وي چې حنابله 30 ورځې وایي څه ده پار، مالکیان 13 ورځې وایي څه ده پار، شوافی 12 ورځې وایي څه ده پار، صاحبین یو کم 40 ورځې وایي.
او امام ابو حنیفه کم از کم وی 2 میاشتې نو راځي اوس باب به وایو چې کوم ځای زمونږ د قول نه مخالف دی نو جواب به ترې کوو نو وایي باب اذا حاضت فی شهر 3 حیض چې یو ښځې دعوه وکړه چې زما په یو میاشت کې 3 حیضه پوره شوي دي نو دې دغه جا دې د امام مالک صاحب قول اختیاري چې یو میاشت ادنا موده ده د پوره کېدو د عدت د چا قول اختیار کړ د امام مالک صاحب خیال کوي ګوره باب اذا حاضت فی شهر 3 حیض کده یو ښځه حیض راغی په یو میاشت کې 3 حیضه یعنی عدت پوره شو وما يصدق النساء في الحيض والحمل او په کومه خبره کې به تصدیق کیدی شي د ښځې د حیض او د حمل په صورت کې دا حمل فردل للباب ذکر دی فيما يمكن من الحيض هغه موده کې چې امکاني موده وي اوس یو ښځه د هفته پس وایي زما 3 حیضه پوره شو نو دا خو امکاني موده نه ده 10 ورځې پس وایي زما 3 حیضه رانه نو دا امکاني موده نه ده شل امکانی موده څومره ده اقل د ده په نسو شوه یو میاشت شوه دا ځکه فی ما یمکن من الحیض وایي چې دعوه به علیه قابل سماع وي چې موده خو امکاني موده وي که نه داسې نه چې 3 ورځې پس راشي چې زما 3 حیضه پوره شو څنګه دې پوره شو نو هغه وایي امکاني موده د دعوې د قبلېدو یو میاشت یو میاشت پسې که دا ووایي چې زما 3 حیضه پوره دي نو بس پوره کېږي د چا قول اختیار کړ مالک صاحب دلیل څه وایي ځکه خدای وایي ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ښځه له نه دي روا چې پټو ساتي هغه خبرې چې دوی په رحم کې پیدا کړي رحم سره تعلق د حیض او د حمل دی یعنی په ښځو اظهار ضروري دی نو چې په هغې اظهار ضروري شو نو په قاضي قبلول ضروري شو که نه په هغې اظهار ضروري کو په قاضي ته وایي مې قبلوه نو بیا خو اظهار یې څه فایده ونه کړه نو دې په آیات په دې عموم دا دلیل راوباسي چې ښځې دعوه وکړه چې زما حیض پوره شوی دی نو چونکې دا د هغې پټه خبره ده د هغې فرض سره تعلق لري هغه بل چاته خو پته نه لګي نو دا به اظهار د خپل هغه خبرې کوي نو قاضي به یې قبلی نو موږ وایي ټیک ته قاضي به یې قبلی خو په څه کې په امکاني موده کې داسې نه کې 10 ورځې پس وایي زما 3 حیضه پوره دي ما نه څه خبره نه دی ځکه زما فرق خو ما سره دی هغې نه څه ملا بهادر خو نه دی خبر ما خلق الله فی ارحامهن ځکه د حیض او حمل تعلق خو د ښځې سره او پټې خبرې دی خو د آیات په عموم باندې د استدلال کوي چې ښځه باندې اظهار ضروري شو نو چې اظهار کې ضروري شو نو پتا قبلول ضروري دی مونږ وایي ټیک ته ښکلې خبره ده خو ګورې به چې دا دعوه قابل سماع ده که نه نه امکانی وی علی بیا قبل نو دا دغه وجه نه د ائمه مختلف دي امکانی مودې دا ټولې راتلی شي خو هغې کې صرف لحاظ دی د مدعي کړی دی د مدعلی دی نه دی کړی د زوج او زوجیت تعلق د دواړو طرفو سره لري اوس دلیل یې وایي ویذکر عن علي وشریح علي رضی الله عنه او شریح قاضی نه دا نقل ده ان جاءت ببینة من بطانة اهلها که یو ښځې دعوه وکړه چې زما په یو میاشت کې عدت پوره شوی دی قاضي ورته وایي ګوان پیش کا نو هغې د خپل خاندان بطانت وایي خصوصي خلق د خپل خاندان ممن یرضا دینه هغه خلق چې د هغې په دین اعتماد کیدی شي یعنی ثقه ګوان پیش کی انها حاضت 3 فی شهر چې د دې ښځې 3 حیضه پوره شوي دي په یو میاشت کې نو صدقت
تایید دی خو چې کوم جانب خوښ کې دا غي ته ګوره د آیات په عمومي استدلال وکړه او په کلام د علی او د شریح یو خلیفہ راشد دی بل قاضی دی د خلفاء شریح القاضی او دوی دا ویلي دي که یو ښځه دعوا وکړه د یو میاشت نه پس چې زما عدت پوره شوې ده او قاضي ته ګوان وغوښتل او دې ګوان د خپل خاندان نه وغوښتل ثقه ګوان نو خبره قابل قبول نه زمون مسلک اخوان ده او مسلک یې چا ثابت خدا مالک سے ابو حنابلہ خودبارہ پکی ثابت شو ځکه حنابلہ خلا پاتې شو ځکه وي اهم من باب اولا ثابت شو او په شوافع او یارانو او زمون په مذهب یو غلط راځي چې علي سے ابو شریح نه یو میاش پسې دعوه قابل قبول لکه ګوان پیش کی د دې جواب یو امام سرخسی صاحب کړل او یو شان وا شاه صاحب وایي سرخسی صاحب وایي وینا د علي صاحب او د شورې جواب دا په فرض باندې بنا که فرض کدا راوړي ګوان پیش کی چې یو میاش کې پوره شوی وي په چونکې داسې ګوان پیش کی دی نشي دا خلاف واقع دی نو جواب د مسئلې په فرض باندې بنا دی نه په واقعیت فرض کړه خزت په ګوان پیش کړل دیندار او داوای چې د دې خزه درې حیزه پوره شوي دي نو صدقه وی چونکې دا پیش کېدی نشي ځکه یو میاشت کې کېدی نشي نو جواب بنا په فرض دی نه په واقعیت او په نفس الامر دا جواب د چا دی یعنی فرض که دا وای یو سړی ګوان پیش کی چې دا سړی اسمان ته ختلی دی زه ټیک څه زه به 10 روپۍ درکړم خو داسې دوه ګوان راتلی شي چې ته ووایي چې دی اسمان ته ختلی دا راتلی نه شي لکه سړی چاته وایي د دې دی نه هغه دی پورټوپ و هغه د وس نه والي زه به 10 روپۍ درکړم هغه والي نه شي نو بنا د کلام په فرض باندې دی فرض د محال خو جایز دی وی که فرض کدا خدا دوه ګوان پیش کی چې د دې عدت پوره شوی دی قول قابل قبول دی خو چونکې داسې ګوان پیش کېدی نه شي نه داسې ګوی کولی شي نو خبره قابل تصدیق نه ده بنا د کلام د علي او د شورای په فرضو ده دا جواب د چا دی زما خو نه ده ځکه علي صاحب او شورای فرضیاتو باندې خبرې بنا کوي یاوا دویم دا چې فرض خو به په 20 ورځو کې مراتلی شو که 20 ورځې پس دی ښځې دا ووایي چې زما عدت پوره دی او ګوانې پیش که تاسو وایې صرف فرضي خبرې دي نو فرض خو په 20 ورځو کې مراتلی شو فرض کا نو چې څنګه په 20 ورځو په 13 ورځو کې ته وایې ګوان پیش کېدی نه شي په 20 ورځو کې پیش کېدی نه شي بیا د شهر قید ولې ذکر کوي لکه یو ورځ پس وي زما 3 حیضه پوره شو او ګوان پیش کی نو چې ته وایې چونکې دا ګوان پیش کېدی نه شي نو دا بیا قابل سماع نه ده نو بیا دا د یو میاشت ذکر ولې دی پوهېږې زما په خبرو فرض د محال خو 20 ورځو پسې مراد ده هفته پسه چې پیش کولی نشي ته میاشت کې نشي پیش کولی نو دا د میاشتې تخصیص ولې دی
نو سرخصی صاحب جواب چه دی نامات ضعیف کار علی صاحب و شورح پا فرضیات باندې بنا نک ما فرطوی زمنم دا شان منشا سے خبر اللہ نه ذکر کوم چې دا خو د شوافیونم خلاف دی ځکه هغوی څومره موده وایي سره پاسه 2 دېرش ورځې نو شوافی هم جواب کوي حافظ ابن حجر جواب کړی دی فتح الباری کې چې دا روایت شهر چې ذکر دی دا اختصاصي کې کسر نه دی ذکر شوی دا روایت په مسند دارمی کې د 15 دېرش ورځو دی که یو ښځې 15 دېرش ورځې پس دعوا وکړه چې زما عدت پوره دی نو دعوی قابل قبول ده نو دا خو زمونږ د مسلک نه خلاف نه دی ځکه هغوی څو ورځې وایي 2 دېرش ورځې وایي خو دلته راوي هغه کسر نه دی ذکر کړی کنی یو میاشت 15 ورځې دی اصلي او مسند دارمی روایت یې ذکر کړ نو هغوی خو ځان له جواب وکړ مسلک یې د حدیث نه خلاف نشو نو شان مرشا صاحب وایي چې څنګه تاسو 15 دېرش وایه نو 15 دېرش او 9 دېرشو کې څه خاص فرق نشته ممکنه ده چې یو کم دېرش دا راغلي یو کم څلوېښت یعنی یو میاشت او 9 ورځې خو راوي اختصارا کسر نه دی ذکر کړی او شهرن یې ذکر کړی دی نو دا یو کم څلوېښت ورځې دي او مسلک د صاحبینو ثابت دی نو صاحبینو د قول مطابق کلام د علی او د شورح صحیح شو چې یو میاشت د پاسه د پاسه 9 ورځې مونږ یادو نو که دا دعوی وکړه او دا ګوانې پیش کړل نو صدقت نو چې څنګه 15 کسر تاسو یې نه دی ذکر کړی مونږ وایو 9 نه دی ذکر کړی او د اختصار په لوی عادت کړی دی په شهر هغه ما فوق نه دی ذکر کړی دا شام او شاه صاحب یو جواب کړی دی په اللهم پیږي په اللهم او سوال دی بل په شام او شاه چې دا خو د امام ابو حنیفه مسلک نه دی د صاحبینو شو امام ابو حنیفه خود 2 میاشتې یادوي او صاحبین څه وایي ناغوي د امام ابو حنیفه کلام په قضا بنا دی چې مدعی نه مني زوج نو 2 میاشتې مو فیصله او کلام د صاحبینو په دیانت بنا دی که خاوند دی مني نو دیانتن دعوی قابل قبول نه ځکه آخر د اقل مدې د حیث او د اقل مدې د طهر فیده سره وځي نو 3 ورځې د حیث شوي 9 ورځې او 2 میاشت کې طهر 15 نو د صاحبینو قول په دیانت بنا دی او د امام ابو حنیفه قول په قضا بنا دی نو د امام صاحبینو د قول نه خلاف نه دی بیا پی او سوال دی چې دا خو د علی او د شورح قول نقل کیو دا خو قاضیانو قاضی خو په قضا فیصله کوي نه په دیاناتو نو ظاهره خدا چې دا باب د قضا دی ځکه دا دواړو نه دا نقل ده ان جاءت ببینة من بطانة اهلها ممن یرضى دینه انها حادث ثلاث صدقت نو دا خو د قضا باب معلومیږي نو شان مرشا سے وای کله قاضي په دیانتم فتوا ورکول شي لکه یو خزراله او تا ته مو چې ستاره خدي او قانون ماته ورکړل
لکه سړی چې راغلی نبی کریم ته باب الرحلة فی المسألة الناظرة، نو حضور مبارک قاضی دی او بادشاہ دی، نو دی سړي ته څه وویل کیف وقد قیل، دی فتوا په دیانت ورکړې وه، کنی هغه شهادت شرعي نو راغلی، ښځه مجلس ته قضا ته نه راغلی، دی د مستفتي په شکل راغلی، نو حضور ورته دیانتن وی چې جدا شوی. نو دغه شان دلته د قاضي شورای او د علي صاحب فتوا دا په دیانت بنا ده نه په فتوا. بس د وخت ختم شي. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. پرونم پدې باب شروع کړو، باب اذا حاضت في شأن ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. درو مباحثو تا خیال لگئے. اول خو مقصد د ترجمه نام درته شروع کړل، دویم شرح دا باب، دریم چې کوم ځای ستاسو نه مخالفي د احنافو نه د هغې جواب. لومبۍ خبره چې امام بخاري دې باب کې څه وینا غواړي، دې باب کې دا غواړي که یو ښځه دعوه د عدت د پوره کېدو وکړي نو څومره امکاني موده ده چې دعوې قابل قبول شي. سړي طلاق کړه، هغه رجوع کول غواړي، مثلا ښځې دعوه وکړه چې زما عدت پوره دی، زه باینه شوی، نو چې باینه شي بیا خو د ښځې اختیار دی، د خاوند په اختیار ختم شي. نو که دې دعوه وکړه څه موده پس، نو دعوی کله قابل سماع او قابل قبول ده. نو دې باره کې مې د علماو 15 اقوال درته ذکر کړل. حضرت امام احمد صاحب وایي 30 ورځې او 6 ساعته پس که دعوی وکړه نو دعوی قبوله ده. حضرت امام مالک رحمه الله وایي 13 ورځې پس 6 ساعته نو دعوی قابل قبوله ده. حضرت امام شافعی سے وی 2 صدا پاسا ورځې نه پس که دعوه وکړي نو دعوی قابل قبول ده. صاحبین مبارکین وی یو کم 40 ورځې پسې دعوه قابل قبول ده. حضرت امام ابو حنیفه وی 2 میاشتې پسې دعوه قابل قبول ده. د دې بنا مې درته ویلي چې په اقله موده د طهر او په اقله موده د حیض ده. حضرت امام احمد صاحب اقل موده د حیض شواروز وی او اقل موده د طهر 14 ورځې وی. نو که په آخري وخت د طهر کې د ښځې طلاق کړه، یو ورځ پې د حیض تېره شوه، بیا 14 ورځې د طهر، بیا یو ورځ د حیض، بیا 14 ورځې د طهر، بیا حیض شروع شو، نو د دې موده ختم 30 ورځې سال. امام مالک صاحب ادنا موده د حیض وی نه 1 ساعت هم دی او ادنا موده د طهر 15 ورځې وی. نو که په 1 ساعت د طهر کې طلاق کړه او 1 ساعت په حیض تیر شو، بیا په 15 ورځې طهر تیر شو، بیا 1 ساعت حیض راغی، بیا 15 ورځې طهر تیر شو، بیا په 1 ساعت حیض راغی، نو دعوی قبوله ده. 15 د طهر او غنیم طهر هم دوی حسابوي، نو هغې عدت په اطهار وایي. شافعي صاحب 2 صدا پاسه وایي او بنای په دې ده چې اقله موده د حیض 1 شواروز ده او اقله موده د طهر 15 ورځې. نو که په ادنا ساعت د طهر کې ښځه طلاق کړه، 1 شواروز پې د حیض تیر شو، بیا په 15 ورځې د طهر، بیا په 1 شواروز د حیض، بیا 15 ورځې د طهر، بیا چې حیض شروع شو بس عدت یې ختم.
هغه عدت پاتهار وای دروغ او لږ سات شو صاحبین وای چې نه اقل موده د حیض 3 ورځې ده او اقل موده د طهور 15 ورځې نو چې په یو ساعت اخر کې د طهور ښځې طلاق کړه نو 3 ورځې د حیض پرې راغلی بیا 15 ورځې د طهور بیا 3 ورځې حیض بیا 15 ورځې طهور بیا 3 ورځې حیض ځکه عدت په حیضونو وایي نو 3 حیضونه 3 9 ورځې شوې او میانس کې 2 طهورونه 15 او 15 دا یو میاشت وه نو یو میاشت او 9 ورځې حضرت امام ابو حنیفه او ای تاسو صرف د ښځې وینا واورېده د زوجیت خو داسې رشته او عقد دی چې تعلق یې د جانبینو سره نو تشکه د ښځې قول معتبر کې نو حقوق د زوج هم ختم کړل نه رعایت د جانبینو پکار نو حیض او طهر کې یو اکثر والی نو بل اقل والی دواړه اقل والی نو چونکې د طهر اقل موده متعینه د 15 ورځې او اکثر یې نه ده متعینه نو طهر اکثر نشو اغشته او د حیض اقل موده معلومه ده 3 ورځې او اکثر یې معلومه ده 10 ورځې نو د حیض به 10 ورځې والو ځکه اکثر یې متعینه ده نو طهر به اقل والو نو یو کې اکثر شو بل کې اقل شو نو 10 ورځې د حیض شو یو میاشت 3 حیضه او 15 په میانس کې دی د طهر شو نو 2 میاشتې دا موده ده د اورېدو د دعوې د ښځې 2 میاشتې نه مخکې قابل اعتماد نه ده او ما ورته ویل د انصاف او د تفقه سره موافق دا قول دی چې دې کې رعایت د دواړو جانبو دی دا خو مسله شوه امام بخاري د چاره خوښه کړې ده دې د حضرت امام مالک صاحب یې خوښوي ځکه چې دې کوم جانب اقوال نقل کړي کوم شی خوښ کړي هغه جانب ته اقوال نقل کړي نو دوی وایي یو میاشت تقریبا دا دعوه قابل سماع ده د ښځې دې دپاره یې 2 قسمه دلایل ویلي دي یو نص د آیات دی خو د هغې په عموم استدلال کوي او 2 فتاوی د یو مبارک صحابي دی او د یو مبارک تابعی دی او دواړه قاضیان او خلیفه یو خلیفه راشد دی او بل قاضي د خلفاو دی عموم د آیات کې دا وایي چې خدای وایي ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ښځو له نه دي روا چې پټې وساتي هغه خبرې چې خدای د دوی په رحم کې پیدا کړي نو رحم سره د حمل او د حیض تعلق دی نو په ښځو باندې نصن اظهار د هغې ضروري شو نو چې په هغې اظهار ضروري شو نو په قاضي قبول ضروري شو ځکه که ښځې ته وایي ته به خبره څرګندې او قاضي ته وایي مه قبلوه نو فایده یې څه وکړه نو چې په هغې اظهار ضروري شو نو په قاضي باندې قبول ضروري شو اوس که دا څوک وایي که 3 ورځې پس وایي زما عدت ختم دی ورځې پس نه دا وایي نه امکاني موده والی امکاني موده د عدت یو میاشت شوه نو که یو میاشت کې دننه دعوه وکړه چې زما عدت پوره شوې دي زما حیض راغلی دی نو دعوی قابل سماع ده دا ځکه ورسره فی ما یمکن په ممکنه موده کې دعوه قابل قبوله ده غیر ممکنه کې نه لکه 3 ورځې پس وایي 10 ورځې پس وایي 6 ورځې پس دې کې نشي راتلی نو آیات په عموم کې دا ده که ښځې دعوه وکړه نو په قاضي قبول ضروري دی ځکه ښځې ته وایي پټی به نه او د حیض او حمل خو ښځې سره تعلق لري هغې د فرق نه څه خبره ده نو ضمناً په قاضي قبول ضروري شو امکاني موده یو میاشت نو حدیث په عموم نه استدلال کوي د آیات د دې تشریح د حضرت علی رضی الله عنه د فیصلې او د قاضي شورای د فیصلې نه ښایي علي صاحب ته کیس راغلی د مقدمه حضرت شورای قاضي ته راغلی دا د عمر صاحب د زمانې نه قاضي او د حجاج زمانې پورې
لوی قاضي نه د چا پروا لرله نه د عدالت پروا. دومره لوی شخص دی چې علي صاحب نه یو یهودي زغره پټه کړه پرېوته دی هغه علي صاحب پې دعوه وکړه وایي دا زمانه یهودي شریح ته لاړه. اوس دی خلیفه دی او شریح قاضي دی. نو علي صاحب چې دعوه وکړه علي صاحب ته وایي ګوان پیش کړه. یوې حضرت حسن پیش کړه بلې قمبر پیش کړه غلام. وی د دواړو شهادت نه دی قبول. یو د زوی دی بل د غلام دی. کنې د علي صاحب په صداقت کې د چا شک شته؟ د دواړو شهادت نشم قبول. بس حیران وی دله به قسم ورکړي که قسم. یهودي حیران شو چې قاضي دی او خپل خلیفه سره دا معامله کوي چې ستا نه د زوی دی کوي قبوله ده نه د مرۍ. وی دا عدل دی چې په دې اسمانونو ځمکه ولاړ. بس توبې وکړه مسلمان شو زغره یې ورکړه بغیر دغه. نو شریح د چا پروا نه لرم. نو قاضي شریح وایي او علي صاحب وایي که یو ښځې دعوه وکړه چې زما عدت پوره شوی دی او دا شرط دی چې دوه ګوان پیش کړي د خپل خاندان. ځکه خاندان ته دا خبرې معلومي بطانت اهلها د خاندان خصوصي خلک چې د دې علم ورسره او داسې ګوان چې ممن یرضا دینه د هغې په دین اعتماد کیدی شي یعنې ثقه ګوانې نو دا هغې قابل سماع قبوله ده. نو چې علي صاحب فیصله کړې ده او شریح فیصله کړې ده نو د مالک صاحب قول اولا بالاتباع دی. نو عموم د آیات شریف او اقوال د دې مبارک صحابي خلیفه راشد او د قاضي شریح تابعي عدل د قضات د دې فیصله قابل قبول ده. دا نور دو مسئلې فردي دي طبعا خبره بحث چې د مقصد پکې څه او شرح د باب ته ګوره. بیا امام ابو حنیفه او صاحبین څه وایي؟ نو باب اذا حاضت فی شهر ثلاث حیض کې یو زنانه په یو میاشت کې درې حیض راغلل وما يصدق النساء في الحيض والحمل او هغه صورتونه چې هغې کې تصدیق د ښځې کیدی شي د حیض په باره کې یا د حمل بعضو نسخو کې نشته خو دا هسې ذکر یعنې حمل سره دلته څه تعلق نشته. فیما یمکن من الحیض په هغه موده کې چې امکان وي د حیض د پوره کېدو دعوه وکړه نو دعوه به یې قبولوي. ځکه چې خدای پاک وایي ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن نه دي روا ښځو لره چې پټې وساتي هغه خبرې چې خدای د دوی په رحمونو کې پیدا کړي چې هغه پټې خبره حیض او حمل دی. نو چې په هغې اظهار ضروري شو نو په قاضي قبول ضروري شو او په امکاني موده کې. ويذكر عن علي دا علي رضي الله عنه رضا نقل له وشريح او دا شريح قاضينا ان جاءت ببينة من بطانة اهلها که خود پیش کرل گوان دا خصوصی خاندان خپل ممن یرضا دینه هغه گوان چې د هغې په دین اعتماد کیدی شي یعنی ثقه عادلات هغې دا ګوی وکړي انها حاضت ثلاثا فی شهر چې د دې ښځې درې حیض راغلي دي په یو میاشت کې که دا ګوی وکړي نو صدقت د ښځې تصدیق به کیدی شي. نو چې دا دواړو دا فیصله کوي دا اوس زمونږ د مسلک نه خو به ظاهره خلاف ده. نو د دې جوابونه به درته وایم چې بیا وروسته ځو. ما ته وی اول جواب امام سرخسی صاحب کړی دی، دویم جواب حافظ ابن حجر کړی دی،
سرخسی د ابن حجر نه ډیر مخکې ده، هغه حنفي دی او دی شافعي دی. نو دا دعوه خو د شوافیو د مسلک نه خلاف ده، ځکه هغوی خو کم از کم څه د پاسه 22 ورځې وایي او شهر خو د 13 نه زیاتېږي نه. نو د شوافیو د مسلک نه خلاف دی دا فیصله، او د احنافو صرف د امام مالک صاحب د مسلک سره موافقت لري، او د حنابلو سره من باب اولا، ځکه هغوی خو څه د پاسه 30 ورځې وایي. نو چې 10 ورځې پسې دعوه قابل قبولي، نو 30 نه خو پس خود قابل قبول پوهېږي. نو امام سرخسی صاحب وایي وی بنا د دې کلام په فرضو ده، یعنی فرض که علی صاحب وایي او شریح وایي که ښځې 2 ګوان پیش کړل چې زما یو میاشت کې عدت پوره شوې ده، نو تصدیق یې کیدی شي، خو چونکې دا کیدی نشي، دا یو فرض د محال ده، نو بنا د فیصلو په فرض ده. فرض که دا ګوان پیش کی نو دعوه به قبولوي. لکه سړی وي زه اوس 1 منټ کې لندن ته ورسېدم او بیا راغلم، نو ته ورته زه 2 ګوان پیش که، نو ګوان خو نشي پیش کولی، ته ګوان پیش که زه به د خبره ومنم. نو بنا د قول د علي او د شریح په فرضو ده. که فرض که دا ښځه 2 ګوان پیش کی چې زما یو میاشت کې عدت پوره شوې دی، نو دعوه به قبولوي، خو چونکې دا ګوان پیش کولی نشي، نو دعوه قابل قبول نه ده. دا د سرخسی صاحب جواب، اما ته دا جواب مې خوښ نه دی. دا 2 وجونه، اوله دا که بنای په فرض ونو به یو میاشت ولې یادوي، هغې که خو 20 ورځې 10 ورځې 15 ورځې ټول برابر دی. نو که یو ښځې 10 ورځې پسټاوه وکړه او ته په فرضو بنا کې، نو ته ورته فرض که ګوان دې پیش کړو، نو دعوه به دې قبولوي. نو بیا د یو میاشتې بیان ولې کوي؟ فرض دپاره خو میاشت او هفته او 10 ورځې ټولې برابر دي، ځکه هغې کې خو ګوان نشي پیش کولی. معلومه دا شه چې دا شهر چې ویلې دی داسې یو قابل قبول خبره ده، فرضیات نه دي. فرضیات په یو ورځ پسم کیدی شي. پوهېږې زما په خبرو هفته که قاضي ورته وي زه د 2 ورځو پس ته دعوه وکړه چې دا زما دا قبول دی، نو که ګوان پیش کولی شي، نو ته یې دا فرض یې ورته ویلی، نو فرض خو هفته پسم دی، 20 ورځې پسم دی، 15 ورځې پسم دی. نو دا میاشت ولې یادوي؟ معلومه دا شه چې دا میاشت واقعیت ته نږدې دی، او دا نور خبرې خالص فرضي محال دی. نو دا په فرضو نه ده بنا. دویم قاضي خو قضا کوي، په فرضیاتو فیصله نه کوي، او نو یو دعوه قابل قبول نه، هغې کې خو بینه نشي غوستی. د دعوې د بینې دپاره اول شرط دا دی چې دعوه صحیح وي. نو چې دعوه مدعي صحیح کړي، نو ته به ورته وایې ګوان پیش کړي. چې دعوې غلطه وي، یو سړی په یو سړي دعوه وکړي چې ما سره 1 من سره زرو رانه واخیسته او تېرې کړل، دا خو دعوه غلطه ده. یا په بادشاه دعوه وکړي چې ده باندې زما 2000 روپۍ قرض پورې دی، یو نسواري سړی را پاڅي، نو بینم طلب دا فرع ده د صحت د دعوې اولا. نو دعوه صحیح شي، نو علی به ته بینه غواړي، چې دعوه غلطه وي خو بینه نشي غوستی کېدی. نو چې علي صاحب او شریح بینه غواړي، نو معلومه دا شه چې دعوې اول صحیح ده، په فرضو نه ده بنا، یعنی قابل سماع ده. صحیح معنا قابل سماع ده. ولې د دعوې د صحت دپاره خپل قواعد د هدایه کې دعوه به څنګه صحیح کړي.
قاضیانو اکثر جګړې په یو بل چې دعوه دې صحیح کړه نو دوی ورته دعوه ماته کوي چې دعوه ماته کوي نو شریعت بسو شي نو د دې جواب په فرض باندې کول دا زمانه دی خوښ او نه علي صاحب او شورای په فرضیات او طلب د بینه وکړئ دویم جواب د حافظ ابن حجر حافظ ابن حجر ګوره کتاس شافعي دی لکه بدر الدین عیني چې کتاس حنفي دی کتاس دی ته هم چې ډېر سخت دی اوای دا شهرن کې دې کې راوي اختصار کړی دی اصل کې 15 ورځې دي او کسر نه ذکر کړي نو تعبیر د 15 شنه په شهرن سره کړی دی او دلیل یې دا دی چې دا قصه په مسند دارمی کې ذکر ده او غلطه قاضي علي او شریح وای که یو خود 15 ورځې پس دعوا وکړه نو دعوی قابل قبول لا دل تراوی کسر نه ذکر کړي غټ عدد ذکر کړي د شهرین نو زمونږ د مسلک نه خلاف نه دی لکه هغې خو څه د پاسه 2 ورځې وایي نو جواب یې وکړو او جواب یې معقول دی لکه دلیل یې پیش کړی وایه دریم جواب د شان ورشا صاحب شان ورشا صاحب وایي چې ته څنګه 15 ورځې وایې مونږ وایي کیدای شي چې 9 ورځې وي فاراوي کسر نه ذکر کړی اکتفا په عدد اعظم کړی ده چې میاشت دی ځکه د 15 او د 9 اختلاف څه معقول نه دی نو مونږ دا ویلی شو چې دا غزیاتی 9 ورځې ذکر کړي نه دي او اکتفا په عدد دا غټ کړی دی چې شهرن دی نو دا گویا علی صاحب او شریح چې د دینه مطالبه کړې ده پس یو کم 40 ورځې او یو کم 40 ورځې دا مسلک د صاحبینو مبارکینو دی خبره خو جوړه کړه خو زما پې قناعت نه راځي ځکه دا جواب هم په فرض بنا دی حافظ ابن حجر خو دلیل پیش قسم تو خاصه فرضی وی کی دیشی چې داسې وي خو بیا په شان مرشا ته به اعتراض واردېږي هغه دا چې دا خو د متونو د قول نه خلاف ده متونو کې خو ادنامو د قابل سماع چې دا غضبه میاشتې ده د حضرت امام ابو حنیفه قول دی دا خو د صاحبینو قول ذکر کړ نو دا خو د مفتا به او د متونو د قول نه خلاف دی نه بیا دا وایي چې د متونو قول په قضا بنا دی او د صاحبانو قول په دیانت بنا دی یعنی دیانتا قاضی قبلولی شي که خاوند تی منکر نی خاوند غږ نه کوي او شیزینه یو کم 40 ورځې پس ته ووایي چې زما عدت پوره دی ځکه چې اخر اقل مودې چې مقرر کړي دي د دې فایده به څه وخت راوځي بیا د دې اقلو دغه تعین ته حاجت وی د صاحبینو قول په دیانت بنا دی او د امام ابو حنیفه قول په قضا بنا دی قضا کې جګړه مداله نه مني زوج نو فیصله به په 2 میاشتې کې او دیانت کې مداله چپی یا وی ټیک ته دا دی چې څه وایي زه یې منم نو قاضي ته یو کم 40 ورځې نه پس دعوه وکړي او خاوند غږ نه کوي نو ټیک ته اوس بیا په شان مرشا صاحب بل اعتراض واردېږي
اعتراض دا دی چې علي صاحب کو خلیفه دی او قاضي دی او شریح قاضي دی، نو د قاضي قضا او فیصله خو به ظاهره په قضا حملي نه په دیانت باندې فتوا مفتی ورکولی شي او قاضي خو په قضا فیصله کوي. اما دواړو جانبو ته ګوري، فتوا دی چې مستفتی یو سړی راشي په خپله مسله پیش کړي، نو ته به د هغه د مسلې مطابق جواب کړي، او قضا کې خو مدعي مدعی وي، ته به دواړو خبرې اورې. نو ظاهره دا ده چې د دوی دا بیان دا مطابق د قضا دی نه د دیانت، ځکه قاضي فیصله په قضا کې نه په دیانت. نو هغه وایي کله ناکله قاضي په دیانت هم فیصله کولی شي. مثال یې دا ده چې هغه سړی راغی سید الکائنات ته وایي باب الرحلة فی المسألة النازله کې مونږ ویلو چې ما یو شیزینه کړې وه او یو ښځه راغله بله توره وینځه او راته وایي ما تاله او ستا دې شیزینې له تی ورکړی دی، نو څه وکړم؟ نو نبي علیه السلام ورته وایي کیف وخطقې، دا حکم د باب د دیانت نه ځکه چا دعوه پې نه وه کړې، نه ګواه راغلی دی مجلس ته نبي کریم ته، دی د مستفتی په شکل راغلی دی. نو حضور مبارک ورته دیانتم فیصله وکړه چې جدا شه. که جګړې صورت پې د نه منلې بل چا پې دعوه کړې وې، نو یو د یو ښځې ګوۍ نه ده قبوله او ښځه شته هم نه په مجلس کې، نو بیا ترې ښځه نه جدا کېده قضا. اوس هم زمونږ دا مسلک دی، که په یو سړي دعوه څوک وکړي چې ستا دې شیزینې او تا نه دې فلانکې ښځې تی ورکړی دی او دې نه مني، نو د یوې ښځې په شهادت رضا نه ثابتېږي. او دلته حضور ورته ووایي، نو احناف وایي دی د باب د دیانت نه ویلي دی، نه د باب د قضا. اوس یو سړي د طلاق قسم وخوړه که ما په مانځه کې د فاتحې نه علاوه قرات وې چې مونځ پې روا کېږي، نو زما ښځه دی داسې او ده د ولدبالي نه پس وې مدهامتان. نو عام فقها وایي دا خو نه آیات طویله دی، نه درې آیات دی، نه د یو صورت مختص. ادنا د صورت 15 حرفه دی، نو چې کم از کم آیات کې 15 حرفه راشي نو دی ادنا د صورت ته ورسېد. نو مدهامتان کې خو 15 آیات نه دی. خو که قاضي دا فیصله وکړه چې د ده مونځ جایز دی، نو هلته پې ښځه طلاقه شوه، ځکه د دا ویلو چې قدر ما یجوز به صلات مې ووایي. او که قاضي دا فیصله وکړه مفتي چې مونځ یې نه دی صحیح، یو کلمه ویله ده، نو ښځه پې نه طلاقېږي. نو دا طلاقېدل پې دیانتن دی. نو دغه شان ورشاه صاحب وایي د علي صاحب او د شریح د فیصلې بنا په دیانت ته نه په قضا، او د صاحبانو قول هم دغه دی. نو زمونږ د صاحبانو د قول نه مخالف نه دی. امام ابو حنیفه چې 2 میاشتې ویلي دي د باب د قضا نه یې ویلي دي، او صاحبانو چې یو کم 4 ورځې ویلي دي د باب د دیانت او د فتوا نه یې ویلي دي. زمونږ د صاحبانو د قول نه مخالف نه دی. بس دی اور پسې دا نورې خبرې. وقال عطا ابن ابي رباح يقرأها ما كان، حیزونه ماغه دي چې څه مخکې وي، یعنی فیصله به په تېر عادت کې که یو ورځې که یو ګنټۍ کار څومره. وبه قال ابراهیم، دا د ابراهیم نقی قول دی، یعنی دی اقل مده د حیض نه متعینه کوي لکه د مالک صاحب. وقال عطا صاحب وایي الحیض یوم الى 15. دا عطا صاحب چې وایي اقرأها ما كان، دا د جګړې صورت دی،
د ښځې به هغه حیض حسابېږي چې کوم مخکې وي هغه څومره دی نعطاوي حیض یوم دی الی 15 تر 15 ورځې پورې دا د شافعي صاحب مسلک دی او د احمد صاحب وقال معتمر نبیه معتمر ابن سلیمان د پلار سلیمان نه وایي چې ابن سیرین نه مې تپوس وکړو که یو ښځې وینه ولیده بعد قرعها قرع حیض ته هم وایي طهر ته هم وایي خو دلته معنی د طهر ده ښځه پاکه شوه خو یو ورځ پسې وینه ولیدله ورته یې وایي دا حیض دی حدیث مختصر ذکر کړی د ابو داود کې مفصل دی وی که 2 ورځې پسې وینه ولیده وی دا حیض دی که 3 ورځې پسې ولیده وی دا حیض دی وی که 4 ورځې پسې ولیدله وی دا حیض دی وی که 5 ورځې پسې ولیدله نو بس چپ شو نو د وی النساء عالم بذلک ښځې په دې پوهېږي چې دا حیض دی او پسې شو دې ته مسله طهر متخلل بین الدمین وی زمونږ مسلک دا دی ما ته ګورئ یو ښځې 3 ورځې حیض راغی بیا طهر دی طهر دی طهر دی نو په 9مه ورځې بیا وینه شروع شو په 10مه ورځې بیا وینه راغله نو که په 10مه ورځ ودرېده نو هغه ټول طهر په حیض کې حساب دی امینس کې طهر شي ځکه طهر متخللو بین الدمین دمن او که د 10مې نه پسې او 10مې ورځې ته یې وینه ورسېده نو دا باقي ټوله استحاضه ده او حیض یې هغه 3 ورځې دی ځکه زمونږ په مسلک کې حیض د 10 ورځو نه زیاتېږي نه که په 10مه وینه ودرېده منځ کې هر څومره طهر چې راغلی دی هغه ټول دم دی او که په 10مه وینه ونه درېده نو دا استحاضه ده نو دم څه جواب وکړه زمونږ جواب دا دی که 15 ورځې او که 6 ورځې پس خو که په اکثره موده باندې حیض ودرېد نو هغه ټول طهر یې په حیض حساب او که وینه یې ونه درېده نو دا وینه استحاضه ده د اول ورځو نه دا دی لا دغه نه کوي که احتمال د وینې حدثنا احمد بن ابي رجاء قال هل اخبرنا ابو اسامه قال سمعت هشام بن عروه قال اخبرنا نبينا عائشه فاطمه بنت ابي حبيش دا ما فاطمه بی ده چې بار بار روایت راځي دې سید الکائنات ته تاسو کو دا خورا معنا طهرم جوړیږي د حیض او طهر مطلب دا چې طهر یې راغی د هغې نه پس او که حیض معنا یې دی که نو یعنې حیض یې تېر شوي د هغې نه پس 2 ورځې پس یې دوباره وینه ولیدله مطلب یې یو دی فقالت دا بیبی وی انی استحاض 3 ورافع دعو الصلاة قال لا ان ذلك يكون ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تعيدين نو ما هغه بیبی دا کنه دلته ورته حضور څه یاد کړه ورځې یاد کړه که وینه رنګ یاد کړه ورځې یاد کړه معلومه دا شته چې اعتبار ایام او باب الصفحة والقدرة في غیر ایام الحیض دا د تیر باب سره لګیا پرونم چې ویلو عائشې حدیث سره هغه درته ما ویلو چې د دفع تعارض د 2 روایتینو کوي عائشې بیبي به وی زیړ رنګ تور رنګ سور رنګ هر څه چې راشي دا حیض دی چې څو پورې د فرج شوي نه یا په سپینه ماده نه ایستلی او دې ام عطیه وایي سفرت او قدرت حیض نه دی نو دو ورسره یو لفظ وي فی غیر ایام الحیض دا سفرت او قدرت حیض دی که په ورځو د حیض کې وي لکه عایشه بیبي چې وایي او سفرت او قدرت حیض نه دی که په زمانه د حیض کې نه وي لکه ام عطیه چې نو ظرف او زمان بدل شو کنه در تناقض حشد وحدت شرط ده نو یو پکې اتحاد د زمانه دی نو که سفرت او قدرت په زمانه د حیض کې نه ده حیض او که سفرت او قدرت په زمانه د طهر کې راغی نو دا حیض نه دی استاد د ښځو نه معامله خرابېږي ډېره کله تې زیړې وبځي کله تې خړې وبځي نو دوی وایي چې ډېر د ایامو د حیض نه وي نو دا حیض نه دی
او که په زمانه د حیض کې نو حیض دی او دینه د احناف پرې ثابت شو چې اعتبار رنگونو لره نه دی اعتبار وضو لره دی که روزي د حیض نو هر قسم رنگ چې دا حیض دی او که روزي د حیض نه وي نو هر څنګه رنگ چې دا حیض نه دی استحاضه ده دا طهر دی خو څنګه زیاړي وبسي نسواري وبسي طور وبسي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نو دا اړوندې روایت سره تطبیق شو چې پرون مې وتایر او دا تطبیق په غیر ایام الحج فقط سره ختم دا غش تعارض ختم شو قال كنا لا نعد القدرة والصغرة شيئا اوس حدیث کې خو قید نو دا قید ور سره د زیاتی کړ ځکه چې دا وی قدرت او صغرت موږ هیڅ شي نه غنو او مخکې عائشه وی دا شی دی دا به چې به ورلاړ وینا تلوار مکو هغه په حیث کې حساب کړی دی او مې اتیوي دا حیض نه دی نو دا ور سره قید وی فی غیر ایام الحیض چې ورځې د حیض نه وي نو دا حیض نه دی او چې ورځې د حیض وي نو حیض او باب ارق المستحاضه استحاضه رنگ دی چې دا شلیدلې دی او وینه ته بیږي حدثنا ابراهيم منذر احدامي قال سلام على موسى بن ابي زمن عن مشعر بن عطاء وعمتان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبه واستحيضت 7 سنين ام حبيبه وكال باستحاضه فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حضور نے تپوسک فامرها تغتسل بغسل كوا فقال هذا عرق مداد رجل فكانت تغتسل لكل صلاه حضور ورتنوه الیه خدای به هر منزله غسل کو بعض اقسام د متحیرو کې هر منزله به غسل کوي یا به جمع بین الصلاتین فی غسلن کوي کنه غسل یو ځل واجب دی په انتها د حیض کې په اتفاق د ائمه اربعه او بعض المرات تحیض بعد الافاضه که یو خود طواف زیارت کړي او به په حیض راشي نو خیر دی حجی پورا شوی دی ځکه دې ته طواف وداع پاتې دی طواف افاضه طواف صدر او طواف زیارت ته وایي نو چې هغه کړي طواف وداع ته ساقط ته صفیه بی بی حیث پراغ طواف افاضه نو حضور ویزه که طواف زیارت یې نه کړي ساره وایي اوس یو صورت دی چې جزونه دي نه سما او نیټې وي او ورته وي دې تیارې کوي او دې طواف زیارت نه کړي نو سبا کوي زمون په مذهب باندې فتوا دا نور علما کوي زمون په مذهب کې طهارت فرض نه دی دا طواف د پاره واجب دی دا بداسي چلو کې چې وبلهم وي دا نظافت د پاره او طواف بو کې نو ترک د واجب راغی ادا د فرض راغی طواف وشو واجب ته پاتې شو نو دا غي په بدل کې به یو دمه دا کې یو چیرلی یا بغډانال کې خبر اخلاصه د نور ائمه کرام په نس څنګه طواف رکن دی نو طهارت ولا شرط نو دا غي په نس چې څو پورې طهارت نه راغلي طواف نشي کوله ازمن په مذهب کې طهارت واجب دي شرط نه ده نو ترک ته واجب راغی فرض خواده شو نو ترک ته واجبو کې دم ده او حجی پورا شو او طواف وداع واجب دی په اتفاق د علماء نو که واجب د معذور سړي نه ساقط که خځې څلوېښتي راله اولادو شو یا ښځو باندې دا واقعات راځي که د ښځو ډېر ګران حج ده او خصوصا د هغه ښځو چې ځوانانې یعنې 45 کالو نه لاندې 45 کاله نه پس د ښځې معامله بندېږي باب المرء تحید بعد الافاضه دا د حج مسله وه خو د حیض په حیثیت یې ذکر کړه انا عائشة زوج النبي انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان صفية بنت حيي قد حاضر صفية بي قربان حیض راغله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا دا جوړې مونږ یې سارای ځکه چې طواف زیارت یې نه کړی خو فرض پې پاتې دی الم تکن طافت معکن دې تاسو سره طواف نو کړی فقالوا بلا وی قربان کړی قال فخرجي بي حسب ذاتك ته طواف زیارت کړي دي فرض ادا شوی دی او طواف وداع ته ساقط دی انتنا ما علمنا قال بن عبد الله بن طاووس النبي عبد الله بن عباس قال رخص للحاج ان تنفر
حیزی خدی تی اجازت تی چتلیشی اذا حاضر چه حیز براش. وكان ابن عمر يقول في اول امره ابن عمر بوي انها لا تنصر دا نشت لے حت ينتسو پوری طواف نہیں کرے طواف ودا. ثم سمیتو بیمت موردلتا اس کا کاوئی يقول تنصر تلیشی فلا کلام پریخو ذکا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لهم وزر مبارک ورسی اجازت کرے. خباب نظارات المستحاضة الطهرة كمستحاضي طهر لده پاکی. وقال ابن عباس تغتسل غسل بوکی وتصلي من بوکی ولو ساعة من نهار اگر چلک ساتوی وياتيها زوجها او شقاون ورسر جماع کولشی اذا صلت چی منزکی الصلاة اعظم منزویده لا سوئی دلتا. بخاری باب و تراجم و تبخیال گئے مسئلے خو معلومی خدا دی سوئی. دی باب کے سوئی نا وارے کہ مستحاضی طہور لید نو مستحاضہ خود طاہرہ دا طہور لید المانا سنا حیضت طاہرہ نہیں مستحاضہ خود طاہرہ. دا اندر د شرح مبارک علماء زوره لري ځکه د ابواب ډیر ګران وی آیا فحول العلم حل رموز ما ابدا في الابواب من اسرار. د حق ته تراجم چانه دی پورا کړي دومره بلند پرواز چې خدای دې سوی. حافظ ابن حجر وی ما پورا کړی دیر علماء تام ندی پورا کر. دا یقینو که دیر زینو که زمان سودا پاچ خدای دا دیر سوی تمرا مودا مولست وزا پی نپیگم چه دا دیر سوی. نلده ده باب مبارک دا علماء دواره یو دا چه دیوی اقل مدد طهر متعین ندا لکه سرنگ چه اقل مدد حیض متعین نوی بنا بر قول مالک سے. دلتا دا مستحاضین گوار حیضه مراده دا خواه ناغا مستحاضه اصطلاحی. نو دیوی که یو حیضه خد طهرو لیده چیز پاکه شد نو دا بولان بی او من بشورو کی او خاوند ورسرن زیکتو کی. خدا شاس قول لے چه دا طهر اقل مدن دا متعینه لیکن عام علماء دا دیال لسر دو کم نوی احمد سے دیال لسر دیوی او دا نور ائمہ پینزل لسر دیوی ابن الماجشون واللسر دیوی مثلا. نو دا حمل لکلام پا یو شاس نادر قول لاشی. نو دا طول ائمو دا مسلک نا خلاف خبره. نو دویم قول داده چه دی مسئله دا استظهار تا اشاره کئی استظهار یا استظهار پزوی و پتی دا دا مالکیانو قول ده. یو خز حیض بخش او یو رزی وین اوچشو ناغوی دا با انتظار که یو رز وقت استظهار بکی مسئلہ بزان نسرگندی یہ استظهار بکی زان یو رز دو بصبر کئی ذکر کی دیشی چی دوباره وی نشورو شی چا اکثر مدد حیض لا پاتی بنزل لسر دی در یو شدر لسر دی حیض راتا خدا دل ور دی راوی کووینه اوچا شوا امام مالک سے بھئی عورت دو بے انتظار کری داغین پس بولان بیو من بس دریوالا اموی انتظار پی نشتا چوچا شو یقین دا اوچوال رائے او بلان بیو خبر اخلاصا آمون بو کی فرض کا کہ بید دم رائے
نکه په اکثره موده کې ختم شو دا حیض دی هغه تیر روجې صحیح نه دي مونږ یې خو چې څه کړی دا کړی